اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء خبر دادا صدقات دی فقیرانو دا پارا والمساکین مسکینانو دا پارا والعاملین غلیا او آکسان چی عمل کون کی پا صدقات بانے والمؤلفت قلوبهم او آکسان چی را جوڑ کرے شوی دی او ترلے شوی دی زرون ددوی وفی الرقاب ادا آچا دا پارا چی بند کی دی والغاربین ادا مقروضان دا پارا وفی سبیل اللہ اپلار دا اللہ کی وابن السبیل ادا لار دا زامنو یعنی مسافر دا پارا فریضتا من اللہ دا فرشو دیو فریضت جانب دا اللہ نا واللہ اللہ تعالی علیم علم والد حکیم حکمت والد. نو اول مسئلہ چی صدقہ لفظ دا خیرات تے چی دا اللہ دا رضا دا پارا کی ذرکو انسارا مدا تعالیٰ تو تو قلمونه نہیں رہستی صدقہ دا کی گی دا اللہ دا رضا دا پارا او دا دی دو نوعی وی یو نفلی صدقہ یو لازم صدقہ لازم مانا دا واجب یا مانا دا فرض ہر چی نفلی صدقہ دا نو دا دا اللہ پا مخلوق کے پچاہم کی پا حیوان باندے پا زناور باندے پا ون باندے پا بوٹی باندے یو بوٹی خدمت کول ان لار غار سر یو بوٹی دے خلقی دا سوری لاندی کینی خو خراب شوئے دے اگے تا دوائی پکار دا سا بیکٹیریا وائرس پہ لگے دل دے صحیح تارا صدقی پنیت باندے دا غی بوٹی علاجو کو صحیح $100 دی کو لگے دل $200 دا صدقہ دا صدقہ دا اللہ مخلوق تے تارا غی جون محفوظ تارا غی او صرف صدقہ نہ بلکہ جاری رہا ذکر دغه ونه لاندې چې څوکم یعنی سایه تکینی ته تبع اجر ملایي. نو نفلی صدقہ د خدای مخلوق کې پچاوم کیږي په حیوان باندې په ونه باندې په بوټي باندې په پرنده باندې په مسلمان باندې په کافر باندې په غریب باندې په مالدار باندې. نو نفلی صدقہ مسلمه ده نفلی صدقہ کته کې نو شیخ سالم ورکول شي ګر چې دا مليونیر دی خدای ورکوي شي جائز ده. او هر چې لازمه صدقه ده دولیکا زم قسم لازمه صدقه لکه زکات یا نذر یا صدقه الفطر دا لازم صدقی دی. نو دا به ورکیږي دغه کسانو ته چې دی آیت کې کوم ذکر دی. نو د صدقاتنا لازم صدقی مراد دی. ادا لازم صدقی دا تصور مونږ د کوم ځای نه واغسته ځکه دا آیت په اخر کې راځي فریضه من الله چې دا فرض در جانب د الله نه معنا دار چې د صدقاتنا نفلی صدقات نه مراد بلکہ کم تے مراد دی فرض او واجب صدقات تے مراد دی چې کم لازم دی چې کم لازم دی. دا یو مسئلہ. دویمه مسئلہ مسئلہ د زکات. ہر چی زکات دے دا د اسلام د 5 ارکانو څخه یو رکن دے. کچاتے انکار کو ایمان ختمی کی کافر کی گی زکات فرضیت نہ چاہے انکار کو ایمان ختمی کی کافر کی گی یعنی عقیدتاً سے چاہتے انکار کو عملاً تو سوک زکات ادائیگی میں کئی یعنی عقیدہ کو ادھر چاہے زکات فرض دے اور کہیے نہ عملاً سے سوک دے زکات ادائیگی میں کئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی منزون ہم نے قبلی گی زکات نہ ادا کئی نو کم منزونه چې کړی اغم ځوان دي زمکه اسمان میں اس کے خدای قبلینا من لم يؤد الزکات فلا صلاة له حدیث کی راضی. پیغمبر علیہ السلام فرمائے سوچ زکات نہ ادا کئی د مزمز نہ دے یعنی قبلیږي. دا دویمه مسئلہ. دریمه مسئلہ زکات 50 فرض دے ورکیږي بچاتا
نو دا فرض دے پا غنی مسلمان ورکی جی با فقیر مسلمان تا تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغسطے بشی دا مالدارونا ورکولے بشی فقراء ہوتا. سلوراو مسئلہ دا زکاة دا پارا سبب سدے او شرط سدے دو شیوی ندی یو تو سبب ہوئی بلتا شرط ہوئی ہر کے سبب دے نو چی یو سڑے دا کال پا اول کے او دا کال پا آخر کے پا تسلسل سرا صاحب نصاب وی چی دا کال دا اول نوالے تر آخرہ پورے صاحب نصاب پاتی وی نو دائے سبب دے دا نصاب کے دلے سبب دے او شرط دا ادائے گئے دا دے چی پا دے صاحب نصاب کے دو بانے کال تیر شوئے بھی صاحب نصاب کے دو بانے کال تیر شوئے بھی یعنی کہ تنن صاحب نصاب سے نشپک میں اکتپستا والی زکاة نہ لازمی ہے اگرچہ صاحب نصاب کو سبب دے زکاة دے خود تنن دے نصاب مالک شمو بتا سو شاب زکاة ورکا نا دا کوئی سبب دے خودی لے پارے دویم شیر شرط نا شرط دا چی پا دے صاحب نصاب کے دو بانے تیر شی یو کال تیر شی بلا مسئلہ پینزمہ مسئلہ چی نصاب پینزمہ مسئلہ چی زکاة پسو قسم معلوم باندے لازم دے. نمبر اول گولڈ سزر، نمبر دویم سلور سپینزر، نمبر دریم د دې بدل، نمبر دریم د دې بدل ډالر چې کم شي کی دي د په نفسي مال نه دی اوس کنه امریکن گورنمنٹ وې ډالر مون کینسل کړ نو دې کاوه څه ویل دي څه ویل وسته د شرکا د غنن کم $100 چې دی ورته سمړيږي کبي ولا په $15 ورکې مې نه اخلي اخلي تو بیا $100 د بل په $15 واخلي تو هغه کې سړی ور کې واچو صحیح نه دا بدل د په نفسي مال نه دی صحیح دي ته وای اموال مصطلحه صحیح ورته اموال مصطلحه یعنی دا په اصطلاح باندې مال ګرځیدل فطرتاً دا مال نه دی دا په مال ګرځیدل په اصطلاح سیګنیچر پښې ویل صحیح شو. سلورم ګډي او بزی ګډي او رما ور سره بریکټ کیولې چې هغه رما چې د کال اکثر یې په دوی باندې په سرن تیریږي پس تیریږي سره دو باندې یعنی دوی د کال اکثر یې په باندې ژوند تیری په سره دو باندې ځکه دا ته په کور کې تړلې ساتي 2000 امید سره او تور ته خپل غیا راوړي ورته ورچې خپل ګرین راړي ورته ورچې دې باندې زکات نشته. پنځم غواګانې هغه کې هم دا شرط دی چې د کال اکثر یې په څه تیریږي په سره دو. بل وشان بیا پکې دا شرط دی چې د کال اکثر یې په سر تیریږي. او بل انوینټریز تجارت د پاره کوم انوینټری چې لري لکه شیرشاه گاډي او زما گاډي یا زمون گاډي هغه باندې زکات نشته څنګه ما دی یوز د پاره دي ها د استعمال لپاره دي هر څه شیرشاه گاډي دي په دې باندې زکات ده نه ما بل زوش ماړل ما بل زوش ماړل ټول گاډي تا باندې دوه گاډي زکات راځي در باندې صحیح ده باید چې دوه گاډي مو ته زکات کراولېږي نه کال نه باندې وشل کاله تیر شو دا غیر ټیرون نه پته لګي نو انوینټریز اوس هر چې دا ساروی دي لکه وخان دا غي د پاره ابتدایي نصاب د 15 خان کې دی نو 15 خانو کې یو چيله پېژنې پسو یو پسو لازمي دي په 15 خانو کې زه د خانو خبره کوم په 15 خانو کې یو پسو لازمي
په شلويشتو پسانو کې یا په ګډو کې یو پیسه لازمي او په دیرشو غواګانو کې یو 2 کلنې ګیلکه سوندرکای یا سوندرکای هر څه چی یو دیر غواګانو کې یو 2 کلنې څه شي سوندرکای دا خو دې مسله په سایت ته بیا نشته دا څه دی به ولادي دی به یو کم دی ساتي ښا پرځانه دی لالي دی دغه وګای ردی به یو کم دی ساتي دې شرط فشل کار کم دی کوي نه او دا وګورئ دا څه کار د سیلینګ وکړه وهم لاغو ما غلط ذکر کړه هر چې سره زر او سپین زر دي د سرو زر نصاب په زمانه د پیغمبر کې صلی الله علیه وسلم ونی به تولې یا 3 اونس ونی به تولې دا 3 اونس او داسې بسین هر چې سپین زر دي دا 250 نیمه تولې یا 21 اونس هر چې نقد پیسې دي نو چونکه د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې د خلفای راشدین زمانہ کې د بنی امیہ زمانہ کې د بنو عباس زمانہ کې ټول اسلامي خلافت دور په دې ټولو ادوارو کې د نقد پیسو دولیکا یا د انوینټریز دا غي ایوالویشن بکیدو په سپینو زرو باندې ایوالویشن په سمانی کېده په سپینو زرو باندې نو چې پیسې به برابر وي د قیمت د 250 نیمو تولو سپینو زرو نو دې ته به نصاب وي پیسې چې بسوره برابر شي سپین زر نو دې ته به نصاب وي خو بعضې فقها وایي چې اوس چونکې سپین زر دا متداول نه دي سپین زر اړو څوک لري نه اوس بلکې چاته یو ریټ نه معلوم نو دا غي موقف دا دی چې په ونیمو تولو سرو زرو باندې به ایوالویشن کیږي زرو باندې سرو زرو باندې خو مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا دی چې حکمت د زکات څه شي حکمت د زکات مالدار ته فائدہ ورکول نه دي بلکې غریب ته فائدہ ورکول دي نو دې ته وګورئ چې کم قیمت د کم شي دی نو کم قیمت یقینا د سپینو زرو کم قیمت ده د 250 نیمو تولو سپینو زرو قیمت د 9 نیمو تولو سرو زرو یقینا کم دی صحیح شو لہذا هغه فرمایي چې ایوالویشن بس سپینو زرو باندې کیږي څه باندې کیږي بس سپینو زرو هر چې انوینټریز دي د انوینټریز به هم ایوالویټ کیږي بس سپینو زرو باندې هغه قیمت خرید ایکچوال قیمت خرید نه هغه قیمت خرید چې اوس په بازار کې کم دی لکه مثلا دا تسبیح دي دا انوینټری زموږ تسبیح دکان دی ما خدا په 500 روپے غسته او په لاسه خرڅوم په 500 غسته په لاسه خرڅوم خو اوس نن سبا په بازار کې چې زه په حیثیت د دکاندار دا اصلا په 100 روپے ملایي په 100 روپے ملایي نو د ایوالویشن په 100 روپے باندې کیږي په 500 باندې کیږي ما په 500 غسته تا خو چې کراوسته کالو شو صحیح شو او په دې باندې کې چې بازار کې اوس پرچون باندې تاسو پرچون وایي ورته چې پرچون دا اوس 15 روپے باندې خرڅيږي نه زکات پاغې نه زکات په دې نه دي چې په توګ ته کله دکان لراړې نو اوس موجوده نرخ کې تاسو په دکان کې پسو ملایي صحیح شو چې ستا کاست وسو دي کاست په ورته کاست په ورته او چې نن تا د پسو پریوځي هر چې په دغه بزنس کې د استعمال یوټنسلز او اپریټس دي آلات
لکه سکیل او کمپیوټر او رجسټر او فلان فلان ای باندې زکات نشته. اخو اوزار دي، اساس شي اوزار دي، حرفت اوزار دي، د کسب اوزار دي. استاد په هغه کې څومره سامان چې پروت نو پای کې برمدار سو پیسې کړي $0 دا هم پای باندې زکات نشته. کما ارادر سره پرته کار $2 دا هم په دې وسلاري پټول پیسو دا شي نو اخلي ښه په دې مشته خو دا دومره اسانه مسلې چې ته کوم نو کله کله تم سره خیر کار کوو کنه یو ګاډي را روانه وای دا زکات کړي. صحیح شو. او زکات دا بکر لازمي مال خو تاسو سره لاس کېشتا خو ستا باندې قرضه ده. خو قرضې دوه قسمه دي، یو مؤجله یو معجله. معجله خو په امریکا کې هیڅوک داسې نه به کړی دی، څه داسې به کړی دی. خو ګاډي په کار راغستلې، کورم په کار راغستلې، بزنس په کار راغستلې. نه معجله کړی چې کوم ډیو دي چې نن به ورکې. صحیح شو. دا په یو سلسله ادایګي روانه دا خدای له کرنټ شي ورکې او دا څه لکه کور رنټ شي ورکې. لہذا دغه نه ماینس کیږي. اوس ما چې تعالی کوم قرض ورکړي چې نو در باندې ډیو د مال ورکې نو ستا په لاس کې $10 دي خو $2 در باندې زما دي $2 به تلل. صحیح. او ستا په لاس کې $10 دي خو زما در باندې هم $9.5 دي چې غنن ډیو شي دي. نو بس دې معنا چې په $10 کې تابانه زکات نشته زکات او قرضې باندې ختميږي. دا دې ولیکل کنه چې په ډیو قرضه چې قرض در باندې ډیو دي. اوس دا زکات به ورکیږي چاته نو دا اته انواع مخلوق دي په دې آیات کې ذکر دي. څو قسمه خلق؟ اته قسمه. او په دې اته واړو قسمونو کې کامن او مشترک شی چې له ضرورت ده. څه شی ده؟ ضرورت ده چې دا حاجتمند دي. دا څوک دي؟ دا حاجتمند دي. اوس په زکات ورکول کې تملیک شرط دی. دا لفظ تملیک لیکه تملیک شرط دی. تملیک معنا چې دا سړی باندې شی مالک ګرځي. سبکه دا فرد او انډیویډوال دا بل شی مالک ګرځي. دا راځي لیکه چې فرد او انډیویډوال مسلمان دا بل شی مالک ګرځي. لہذا زکات ادارو ته نور کیږي. اداره صرف تا وکالت کول شي. اداره څه کول شي؟ ستا وکالت کول شي. ستا په وکالت باندې زکات تقسیم وي. لکه موږ له څوک زکات راکړي مسجد کې مونږ نه لګو، مونږ د هغه وکیلان، مونږ د مسجد طرف نه راوي زکات مستحقین ته ورکو. خبر ده کړه یا د مدرسو ته مونږ زکات ورکړو، مدرسو کې نه لګي. هغه د مدرسې محتمم او ناظم یا د مدرسې انتظامیه د دغه زکات ورکوونکو په وکالت باندې طالبانو باندې خرڅي. طالبان له ورکړي څه کې ورته طالبان له ورکړي کیش ورکړي دا واپس کړي. ځکه تملیک په شرط دی. ځکه پیغمبر لفظ ولې توخذ من اغنیائهم د مالدار نه باغسته شي او ترد الى فقراهم فقیران ته ورکول شي. فقیران ته او لفظ ترد چې ریټرن کولې شي پاک فقرا ہوتا نو ریټرن خو دې ته وایي چې شي غته به ورته ورکې ریټرن نو یو په دې والا پیغمبر د رد خبر او کړه چې دا دغه استحقاق دی. دا هغه سره د غریبانو حق استعمال کړي. د دې وجه لفظ ریټرن دی چې دا حق ته حق وته ریټرن کا. لہذا زکات پیسو باندې دا څنګه چې کېږي چې شیرشاه باندې زکات لازم شوی او دی وایي چې پیسه به حلال کم تاسو باندې به وخورو. هغه تملیک شرط دی. څه پکې شرط دی؟ تملیک پکې شرط دی. بیا دا زکات پر رشتہ دارو کې مور پلار او انا او نیکه ته نشي ورکولې. زکات دا وایي ذمہ داری ستاسو خپل ده. هغه ذمہ داری به خدای په غاړه نه ورړي. دا خدای مال دی. زکات د چا مال دی؟ د خدای مال دی. هر چې مور پلار دی استغفر ذمہ داری ده. نو د مور پلار ذمہ داری به خدای په مال نه خلاصي.
صحیح. نمبر 2 خپل اولادو او نوسانو ته نشي ورکولې ځکه خپل ذمہ داری ده. او نمبر 3 شذ خاوند ته نشي ورکولې، خاوند دې شذ ته نشي ورکولې. دا خو بیا ده لکه یو جن نشي راوخلې بلکې واچي چې خاوند زکات واسي خدای لور کی د دې مسلمت صد د دې جیب نه راوته دې بلکې ور واچو. د دې نه علاوه نور رشتہ دار کاغه فقیران دي، رونه اورېرونه رويره خویان دي، دا غوي اولادونه اکاګان، دا غوي اولادونه ماماګان، دا غوي اولادونه خالګان، دا غوي اولادونه عمګان، دا غوي اولادونه لا مستحقین دي. بلکې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه مستحقي نو باید چې زکات لومبه هغه ته ورکې، ځکه چې فقیر اجنبي باندې دغه صدقه یو صدقه ده، او فقیر خپل باندې د صدقې دو صدقې دي. دا ته ولیک چې پای نبی فقیر باندې صدقه یو صدقه ده، پرشتدار فقیر باندې صدقه دا دو صدقې دي. یو کو صدقه ورکړه بل د رشتہداري او په الله نو ډبل ثواب درته ملاويږي. نو موږ څو قسم رشتہدار مستثنا کړل سلام ده ها او درين اگر په کې زما په خیال تاج ورته ته اراده راخه دا عبد الله بن مسعود مذهب دی، فقهاو مذهب نه دا عبد الله بن مسعود لپاره خصوصي پیغمبر علیہ السلام حکم کړی خدام الله عبد الله بن مسعود غریب سره اب ټول عمر دین کار کوه مولا سره څه مولا نور ټاک پټ نه کول بس ټول عمر دین کار کوه صحیح دی. وجه فقيه الامت ورته ویل شي څورته ویل شي فقيه الامت. دا غشله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی هجز ما زکات ته لا چاته ورکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته عبد الله ورکړه ته خو بل چاته مور کو چاله ورکړه عبد الله بن خاون له ورکړه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود خدای بنده په ځان خو نه لګولې پس هغه چې ورکړه حضرت تقسیم شروع کړ خدای نه واغته ها نظر د خلکو باندې تقسیم شروع کړ. پیغمبر علیہ السلام ورکړه عبد الله سره وکړه لږه ما ته مسجد کې روټه ملاوي زه پیسې باندې کوم دا خلکو څنګه ششه خلکو نو او کنه مون اوس مالدار وي او زکات تسترګي نه دي ګوره کې چاراک دا څه دي کنه بلکې د امریکا کې دی راي نه پکړی کبره د اکا ځامن خپ بادشاہ ني موټرو ورته زکات مونږ راکا خدای دې خو به حرام ولا خوري مش خپل نفر اکثر خپلوان پیژني یعنی دوه وخت ورته ټول شان ته بختیږي ان بیا ورته دا خو شرط پکې دی چې فقیران یلا چې مستحقین وي زکات. ځکه حدیث کې پیغمبر اسلام فرمایي چې لا تحل صدقه لغنی ولا لذي مره قوي. د زکات او د صدقې واجب مال نه د غنی یا مالدار نه د مالدار لپاره حلال دی نه د تنور سړي لپاره حلال دی. تنور سړی هغه چې کار کوي دی وایي کار کوي یو خدای چې کار نه ملاويږي دا عذر دی صحیح شو. یو دار چې د څه بدني عذر دی کولای نشي نو بیا هټیک ته بظاهر بدن خطا اور معلومیږي خو د بیماری داسې ده چې کار نشي کولای نو بیا هغه معذور دی. خو نه کارم ملاويږي او دیم خطا اور دی نو دیول زکات تلاش نشي. دا خو فقراو حق دی دې پر دې حق ولې وای دا خدای له بل چا په جیب ډاکا چي یا بل چا په حق باندې ډاکا ورچي. انما خبر دادا صدقات و لازم صدقه الفقراء دا فقیران لپاره دي. نو فقیر هغه چاته وایي دا ته ولیکا چې هیڅ شی ورسره نه وي. فقیر هغه چاته وایي چې هیڅ شی ورسره نه وي. والمساکین مسکینان لپاره دي. نو مسکین هغه چاته وایي چې شی ورسره لږ خو د ضرورت لپاره پوره کیږي نه شی د ورسره لږ دی د ضرورت لپاره نه پوره بچی ګڼ دي بچی ماشومان بچی د سنتو ته کار لري سنتو باندې عمل ډیر کړی لہذا ورته پکار. والعاملین علیها دا د حکومت کارندگان دي د محکمه زکات کارندگان څوک د محکمه زکات کارندگان یې غي خلکو نه زکاتونه راغونډي بیا ډیسټریبیوټ کوي ډیسټریبیوټ نو دا غي تنخواګانې به چرته ورکی زکات پیسو نه چرته نه ورکی سیلری زکات پیسو نه. والعاملین علیها کسان چې عمل کوونکي دي د صدقات باندې یعنی د محکمې کارندگان دي. څلورم
والمؤلفت قلوبهم ادا آغا چادا پارا چی را تڑل شی اسلام سرزرون راوی. نو پیغمبر علیہ السلام چی یو قبیلہ غیبہ in one way or the other وٹی تو ضرورت اخلاص نا دا دباو دا وجہ ای با اسلام قبول کی سبے ہوکا اسلام بے قبول. نو پیغمبر علیہ السلام بر زکاة دا مال دا قبیلی چیف لسی سور کولا دا دیر پارا چی دی پا اسلام پی پاخشی چی اسلام کسی شی چی پاخشی چی وہ اسلام کی اولیرہ فائدہ مجھے پیسیم را لیگی مجھے سرا لیگی پیسیم را لیگی. آغا وقت کی دا پیغمبر علیہ السلام ضرورت ہوئے خلقو تھا چی دا خلق پا اسلام کی پاخشی ورنہ دا پیغمبر علیہ السلام دو صحابری دا تولیک دا یو نم دا اقراع ابن حابس دا قبیلی چیف ہے اقراع ابن حابس او دا بل نم دا عینا ابن حسن عینا ابن حسن دے دوارتا پیغمبر علیہ السلام دا زکاة پیسے والے گلی حالانکہ دا قبیلی چیف سو پیغمبر علیہ السلام اجزائی لگ دین کی پاکش تو حضور علیہ السلام نے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سره دوی دواړه راغلل ویجی مونږ ته د زکات پیسو باندې سزمکه راکا زکات پیسو بدله کې سره راکا سزمکه راکا کروندې لپاره حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ صحابه را جمع کړ چې هغه نه دستخط واخلي ځکه چې قامیز مکه ابوبکر په خپل یوازې نشو ورکول انډیویډوالي سبقه د حکومت د ذمہ دارانو بساخلی دستخط امضا واخلي نو چې امضا یې غوښته او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دوه بزرګ صحابیو چې کوم صحابي ته کاغذ کې خود ناغبه صحیح بل راغی حضرت عثمان راغی ودا عینه ابن حسن او اقرا ابن حابس ته پیغمبر اسلام زکات کی پیسې ورکولې هغه اوس د ځمکه مطالبه کړی چې موږ له پیسې مراکوا موږ له داغي پیسو بدله کې لګم زکات راکړه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دسخط صحیح دې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ته هغه هم شورا منبر هغه ته کې خود لوی جرګې منبر ویجی داسلی ودا عینه ابن حسن او اقرا ابن حابس ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زکات پیسې ورکولې خو وی چې پیسې موږ نه ولګي نو موږ له صدا شي په کار دی بدل کې چې هغه کنټینیوس نه په مونږ ترا کوي نو وې د حکومتي ځمکې نه د ځمکې مطالبه کړي نو زکات پیسو به ته کې ورسور کم هغه هم زکات ورکم حضرت عمر کاغذ واغسته نو جیب کې واچو ورته چې نشته هغه زمانہ ویلړه چې موږ مخالف پیسو ځان سره راټینګو اوس که خو دې کې دی وی کني وی چې سر ولاندې کوم په ورته عمر جاندار حضرت عمر جاندار بڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابن حسن تا او اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ ته وی په مسله او زما سپیشل ایڈوایزر راځه نور شورا من برانو کو دستخط کو او اهم دستخط کو رجا دے ایڈوایزر ټو د رئیس جمهور دچا ها هغه تاسو یو لودین ته دی هغه کړای تر ناز دی صحیح هغه داغه خاص ایڈوایزر خو ډیر پاور لري وی زما سپیشل ایڈوایزر ټو دی پرائم منسٹر وی نو شنه زه کو نه ساين کوم نو تی زين صحیح شو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ډراپ کړ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ډراپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ په طبيعت ډیر نرم سره او ډیر وړي سره صحیح حضرت وجوی چې خدای رحم په حضرت عمر کې دې ما سره ده کریمه رب دا ټول څه خلکو تختول شي ته زه کوم نه شم کوی زه کوئی جزو راځي دا ته جاړي زه چیرې دلته څه ورکول پکار دي حضرت عمر وینا نه زبړم بین کوي کوم درور ورکول پکار دي دا د دا ویل زره مور جاګی دې در ورکول پکار دي زړم به پته لګول څه کار کوي صحیح شو او څه د حکومت کول حکومت په خاص فکر نه کوي چې ورته سنتراته شګي واخد خاص نه کوي په دغه کې والمؤلفه قلوبهم او آکسان المؤلفه قلوبهم چې دا غوښونه د جوړ د پارا د تړون لپاره ځان ته جمع کول شي تالیف را جمع کول کوي تالیف د الفت نه لري الفت څه ته وي تړون ته د دې وجه دا کتاب چې څوک لیکي نه سوې ورته تصنیف هم وي یا تالیف هم وي ورته وفر رقاب ادعا چاد پارا فر رقاب نو فر رقاب مانا slaves to liberate them from slavery نو زکات مال دا د slavery ختمولو لپاره کوي ځکه ابتدا کې ما تاسو تفصیل ویل چې slavery concept دا د اسلام concept نه دی دا اسلام concept but دا universal concept دا څه شو
یعنی دا څه نو چې دې خطه کې واغه خطه کې نو په ټول دنیا کې پټول دنیا کې ما تاسو ته ویلو چې د سلیوري تصورات دوه قسمه وو. پرون د لندن نه ټلیفون راغی په دې باندې مولیان وی په دې خبر باندې کنفیوز یو. نو بیا مرته تقریبا یو 45 منټ مرته په دغه لیکچر وکړ په سلیوري باندې اوس کانسپټ کلیئر شه. ځکه چې یو فنکشن وی پای کې غیر مسلم مونږ غوي د سلیوري په حواله باندې کوېسچن کوي موږ په بل کنفیوز یو. وینم ورته ها کول شي نو ورته نه کول شي. صحیح کلام ورته کو نو موږ د قرآن سنت کې او که هم ورته کول نو موږ چې د خپل اسلام ادروایز واخلي چې اسلام سلیوري انکریج کوي. اصل ما اسلام سلیوري ډیسکریج کوي. اسلام سلیوري ډیسکریج کوي خصوصي نه اډاپټ کوي انډر ډاکټرین اف نیسیسټي. صحیح حرام خپل اسلام ډیسکریج کوي او چې سړی د لوري مړي نو بیا انکریج چې دا مردار شي او خپل نه هلاکه خدای خار کا دته وي ډاکټرین اف نیسیسټي نظریه ضرورت سوی ورته نظریه ضرورت. نو بیا ورته کانسپټ ورکما چې اسلام نامه کې د سلیوري او د غلامۍ تصورات وو. نمبر 1 جنگي قیدیان غلامان جوړول ټول دنیا کې چې د مخالف خلک به گرفتار کړي سوي دي جوړ غلامان سبق غلامان. او دویم دا چې په جبر به خلک راونیول په زور او په زور به چا باندې خرڅ کړ او هغه غلام شنو بس خرڅ کړي. اسه په لارې او سړی روان ما اجنبي وو او به نیسو اجباري ته به دا په 2000 روپیا خلا اجباري واخص نو بس دا بیا خرڅو یا به خدمت کو په بل باندې خرڅو بس غریب په غلام فار ایور. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اډاپټ سن چې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ په دغه انداز غلام شو غلام نو او جنگي قیدینو چې غلام کړو په زور نوجوان په لار روانو بس د عربو راونی سو په چا باندې خرڅ کو. په خرڅېدو خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ورسېده. حضرت خدیجه پیغمبر علیہ السلام سره نکاح وکړ. خپل ټول مال چې ورته بخشش کو نه دا پکې غلام پکې بخشش. پیغمبر علیہ السلام مال صدقه کو غلام آزاد کړ. مال صدقه کو غلام صرف آزاد نه کړ بلکې متبنا کړ. اډا پرسنه صحیح لوی صحابي دی. واحد صحابي چې قران کې نوم ذکر دی. د ابوبکر نوم قران کې نشته. د عمر نوم دی او صحابي هم قران کې نوم نشته. واحد صحابي چې قران کې نوم دی فلما قضا زيد منها وطنا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. دا سورہ له مقام دی چې زید نوم الله تعالی چرته غستره قران کې. دا واحد صحابي دی. پیغمبر اسلام د امت واحد کافر دی ابو لهب چې قران کې نوم ذکر دی او واحد صحابي د زید بن حارثه چې قران کې نوم ذکر دی. صحیح شو. نو هر چې دا قسمه غلامی وا دا خو اسلام د ابتدا نه ختم کړ بیماله. دا خو ظلم دی. دا خو بربریت دی او بربریت دی. دا څه دا خو ظلم دی. دا څه شی دا په جبر کې نشي. هر چې دا دویم قسم وا نو دا خو یو موچول او باهمي مسله وا چې د قومونو یو بل سره جنگي حرکت او ما قیدیان سره سکے زبې غلامان کوم نو زبې تاسو سم چې نه زه خو ستاو قیدیان چې د جمعه امامان جوړم. صحیح شو. یا دې لوی جرګي منبران کوم ته ما قیدیان چې د جنگي قیدیان کې زه غلامان کې از تا قیدیان سره کوم امن سرن کوم ستو کې جوړي پای عقل دا خبره اخلي هلکه ته ما قیدیان سره سکے غلامان کوم زم تا قیدیان غلامان کوم نو دا خو یک طرفه ډراپ کې به نشي. دا داسې کانسپټ دی دا یک طرفه نه ډراپ کیږي. لہذا شریعت اسلامی دا کانسپټ بنیادی طور اوساتي څه وکړو چې دا وخلی د دې ډراپ کېدل بس اخلي وخت باخلي او بل دا یک طرفه ډراپ کیږي نه دا خو به هم معاهده باندې ډراپ کیږي چې نه زبم مستقیدین غلام کوم. اوکې زوم مستقیدی نه غلام کوم. لہذا شریعت دا کانسپټ اوساته. البته د غلام هغه حیثیت چې کومه د اسلام نه وړاندې هغه ټوټلی ختم کړ. سره دې چې نوم خو ول د غلام پرې خو یعنی ویل ورته تروسه عبادت شو ویل ورته تروسه عبادت شو خو حقوق ولا متعین کړ. نمبر 1 پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې اطعموا مما تاکلون والبسوا مما تلبسون. ډوډۍ بوله هغه ورکه چې کوم تا او ستا بچی خوري. جامه بوله هم هغه ورکه چې کوم ته او ستا بچی اغوندي. ځکه دا ستا فیملی ممبر دی. د خدای عبادت خدای استاد سره
فیملی ممبر دی، خاندان ممبر دی، نمبر اول. نمبر دویم، شریعت کې د خاوند ذمہ داری نه ده چې د ښځې صدقۃ الفطر به ادا کړي. د خاوند ذمہ داری نه ده ښځه خپل صدقۃ الفطر خپل ادا کړي. خو شریعت اسلامی د مالک ذمہ داری خود ده چې د عبد صدقۃ الفطر به ادا کوي لکه څنګه چې د بچو ادا کوي. یعنی دې بچی کې یو بچی په شان سبا کوي دغه د اولاد په شان. درېمه مسله، پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې چا یو غلام یا وینځ آزاد کړه د الله لپاره، اغتق الله رقبته من النار، الله تعالی به دې سړي بدن آزاد کړي د جهنم د اور نه. سورې ترغیب ورکړه خلک انکرج کړه څه ده آزادول ته. دغه عبد یا د وینځ د آزادولو لپاره شریعت بلا ډېرې لارې پیدا کړې. یو لار مختلف کفارې چې شریعت کې لازمي شي، لکه سړی د رمضان روزه وخوري بلا عذر، روزه وخوري بلا عذر، د باندې کفاره لازم شي. نو کفاره ادا ده چې یا به شپېته روزې نیسي، سبا کوي شپېته روزې به نیسي، یا به شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکوي، شپېتو مسکینانو ته به 2 وخته خوراک ورکوي، او یا به نه غلام یا وینځ آزادوي. دا په یوه یا یو سړي نه قتل خطا وشو، ان انټینشنل مرډر، اکسیډنټل مرډر، څنګه ته وشو اکسیډنټل مرډر. نو سړي په ذهن خو بوج وي چې بھائی یو انسان دی ارمانه صحیح، بلکې سړي نه په دې ګاډي باندې دا څه دی دا د مشک په شان دا شی په دا روډ څخه غلي نه سکورل ورته دا سکورل کوم سړي نه ولګي، سړي زما راځي تکلیف سړي باندې راشي چرنو دا ولي دا چونګس ته سړي نه ولګي هم سړي ته بیا انسان ولګي نه ها او مرسي نو ذهن باندې بوجي. اوس د ذهن نه دا بوج لري کول لپاره شریعت کفاره لازم کړی ده د قطع خطا غیر عمدي. ناغم دغه څه ده 2 میاشتې وجې دي، یا شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ده، یا یو غلام یا وینځ آزادول دي. کفاره د زهار د څه شي د زهار چې سړي خپل خدای ته وې ته ما د پاره داسې لکه زما مور. د اسلام وړاندې هغه عقیده دا و چې دې کلمې سره دا خزه داسې حرام شو لکه د مور په شان فار ایور دائما ابدا حرام شو. اسلام راغی نه دا دائما ابدا نه حرامي، خدا کلمه چې ویل دومره ګنده کلمه ده چې دې لپاره به کفاره ورکړي. څه ورکړي؟ دا تشبیه ډیره غلطه کړې ده، صحیح کړی دا تشبیه ډیره ګنده تشبیه کړې ده. دې ګندګۍ چې راځي نه راوته دې لپاره به ورکړي کفاره ورکړي. نو بیا دا چې 2 میاشتې روزي یا شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ یا بیا یو غلام یا وینځ آزادول. او څلورم که سړي قسم وکړ او بیا یې قسم مات کړ، قسم وکړ او بیا یې قسم مات کړ، نو یا 3 روزي یا 10 مسکینانو ته ډوډۍ او یا بیا یو غلام یا وینځ آزادول. اوس دې معنی چې شریعت څه شي انکرج کوي چې غلامان آزاد وي، لا ولا پیدا وي. بل خبره شریعت اسلامی وې مکاتبه کوي، عقد کتابت وي ورته، ځکه عموما بلی کړي شه نو دې وجه ورته څه وي عقد کتابت، ریټن کانټراکټ. څه شي ریټن کانټراکټ؟ عقد کتابت په دې ته ویل شه چې مولا یعنی مالک د خپل غلام ته یا وینځ ته وې چې کتا ما ته د $100 ادایګي وکړه نو بیا به تاسو آزاد وای. نو دا به عموما لیکل شو، دیو جن ورته څه ویل شي کتابت، لیکل کانټراکټ. لہذا خو چې څنګه به دا کانټراکټ آی غلام یا وینځ قبول کو صحیح شو.
نو په ډاکومنټس کې خو باغه عبد غلام به ډاکومنټس کې بسو غلام به خود کار په حواله باندې باغه آزاد دولت کې چې ډاکومنټري خو باغه عبد ټایټل به رسو د عبد خود صورت تصرفات خبره چوا تصرفات ټول د آزاد غټه به چان لکوله ځان لا غټه به چاله کوله ځکه یې سر ډالر بادا او نه صرف دا چې هغه بزان لګټه کوله بلکې شریعت مالک ته هم حکم وکړو او نور مسلمان کمیونټي ته هم حکم وکړو چې خپل زکاتونه هغه ورته وفر رقاب دې ته وفر رقاب دې ته څه وایي وفر رقاب چې څوک پر رقبه کې دي یعنی چې 66 خدای څه لاس کو آزاد شوی دی خو څه لا دروسه ان خطه الله تعالی وایي چې 66 خطه دی زکات دل ورکړي چې دې زرزان آزاد کی خبره دین کړه نو دا خو فر رقاب خبره خو یو بل شي دا دا بل دا مدبر وي وته مدبر څه شي مدبر مالک بخپل غلام تا یا وینځ ته وي چې انت عتیق دبر مني ته زما د مرګ نه بعد به آزاد دي ته زما د مرګ نه بعد به آزاد انت مدبر وي ادبار معنا شاه یعنی زمانه شاه ته بیا تاسو آزاد وي نو دا مدبر چې کله و مالک دا خبره وکړه دغه تولی کو سره مالک دا خبره بیا وډرا کول نه شو بس دا لاړه سیل شو نمبر 2 مالک دغه مدبر خرڅول هم نشو مالک دغه مدبر چاته گفت کول هم نشو ځکه یې گفت کو دغه په حق باندې گویا دغه حق د باندې ځکه چاته گفت کا به آزاد یې بنا تو استر مرتبات لہذا شریعت پابنده ولا ګولې چې نه گفت کول شي یا مالک نه خرڅول شي یو کار ور سره کول شي د مرګ مخکې ورته صرف دا زیرا آزاد به سبب زما مرګ ته انتظار کې آزاد شي صرف دا یو کار کول شي ګور نه وډرال کول شي نمبر 1 نه خرڅول شي نه گفت کول شي صرف یو کار کول شي چې دا آزاد او دا تولیکا چې څنګه مالک مرشي نو متصلا دا غمر سره دی آزاد شي دا غمر سره متصلا دی آزاد شي او کدا وینځوي تاسو کې جنې وي نو لکه څنګه خوراک او اسحاق تقاضا ده بغیر خوراک سره ژوندې پاتې کېږي بغیر اسحاق دا فطري تقاضا دي نو دا رنګي دا سیکسوال تعلق یا سیکسوال ریلیشن دا فطري تقاضا ده کنه ده دا خو نیچرل ریکوایرمنت ده نیچرل ډیمانډ ده فطري تقاضا ده لہذا هغه جنان تقاضا لري نو شریعت اسلامی وي چې یا خدا چاته په نکاح کا یا څوک یا چاته په نکاح کا او یا ته ځان د پاره په حیثیت د خزه وساته خو ته نکاح کول ضرورت نشته دا اتوماتیکلی چې ستا ملکیت کې د بستا نکاح کوم ده چې ستا ملکیت کې ده نو ستا په نکاح کې دا اتوماتیکلی د ملکیت سره په نکاح کې ده اوس په وړاندې صورت کې کچاته په نکاح کوي ناغه کې اخر ته فائدہ نشته سوای د سیکسوال سټیسفیکشن بل فائدہ ورته دوری کا چې سوای د شهوانی اطمینان ورته بل فائدہ نشته نمبر 1 نو خو هغه ازادي دي سره یعنی کا سره ازادي کوم نه نمبر 2 چې بچی سور راړي ابل د مالک غلامان دي بچی سور پیدا کیږي هغه د مالک غلامان دي نو غلامانو پیدا کړي فائدہ ورته دی کېدا چې د مالک ور سره سیکسوال انټرکورس کوي صحیح نو څه فائدہ ورته شي کاږي یو بچی راړي پیرول یو بچی هغه ژوندې پاتې هم نشو بس راوړ امر شو راوړ عمر شو ناغي ته خدا پیدا وشو چې څنګه مالک مرشي نو لکه د مدبر په شان متصلا دا آزاد شي نو دې ته ام ولد وي څو ورته ام ولد د بچي مور د مولا د بچي مور ده د خپل مالک د بچي مور ده ام ولد وي ورته بلکې اسلام په ام ولد له دومره لوی مقام ورکړی دی صحیح او غلامان له دومره لوی مقام ورکړی دی چې په دې علماو کې د سلف علماو کې څومره لوی خلک ویني دا ټول یا غلامان دي د غلامان اولاد دي حضرت اکرمه دومره لوی تابعی دي او لوی مفسر دی عبد الله ابن عباس شاګرد عبد الله ابن عباس شاګرد دی اوازات کرده غلام هم دی څومره لوی عالم دی مونږ ورته اکرمه څخه د خبر دي کړل
صحیح قتاده سے یو بل عالم نظام غلام دی نو صرف قتاده حافظ ابن سیرین رحمت الله علیه دا دلی غلام دی لارم غلام و مورم وینځوا صحیح شو حافظ ابن سیرین مونږ امام ابن سیرین رحمت الله علیه دا خبر لیکلی دا صحیح شو ټول له عبد الله ابن مبارک سے رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین فی الحدیث ورته صحیح ورته امیر المؤمنین فی الحدیث لکه څنګه امیر المؤمنین سیاست کې دا حدیث کې امیر المؤمنین فی الحدیث دا غلام دی لار مبارک او غلام صحیح ورته بچی دا مبارک سے مولا او مالک هغه تربیت کو چې د علم حدیث امام ته جوړ شي نو پته ولګی دا چې اسلام په نوم په صرف د عبادت خو ده خو ټریټ کوله د عبادت پشان نه ټریټ کوله د بادشاہ پشان صحیح حضرت نافع سے د امام مالک استاد دی حضرت نافع سے څوک دی د امام مالک استاد له محدث دی د امام مالک غوند د امام استاد دی او د حضرت نافع سے د عبد الله ابن عمر غلام دی څومره یو عالم دی وکړل فکر کړه بچو به ټریټ کول څنګه به ټریټ کول لکه خپل بچی پشان د دې وجه خو دومره لوی مقام ورات حضرت حذیفہ سے دا یو غلام سالم سنو هغه دومره لوی عالم و چې عمر رضی الله تعالی څنګه زخمی شو مجوسی چې وو په دې زبان دی ورته عمر رضی الله تعالی زخمی شو او بیا د شپو کسانو یو شورا منتخب کړه چې تاسو په خپل میاشت کې د خلیفہ انتخاب کوئ د دې شپګونه وسه کوئ یو کس به خلیفہ منتخب کوئ صحیح ناغي ورته وی لو وليت یا امیر المؤمنین رجی ک تاسو په خپل د چانو مغسته نه بډې راخره که په خپل چانو مغسته هیڅ تا په دې کې اعتراض نه مونږ هغه باندې تایید کړو مونږ څه کړو تایید به کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ولو کان سالم مولا ابي حذيفه حيا لوليت عليكم دا ابو حذيفه غلامو کړ سالم سے هغه کې ژوند دی ما باغ یقینا تاسو باندې خلیفہ مقرر کړو اوس پته ولګی چې سالم سے څومره لوی سیاسي سوچبوج او څومره لوی تربیت ول ابو حذیفه ورکړ خو هغه وفات شوی دی کدی هغه پتا ټولو کې زیات اهلو حالانکه غلام لو كان سالم مولا ابي حذيفه حيا لوليت عليكم دا ابو حذيفه غلام سالم کې ژوند دی ما باغ یقینا خلیفہ امیر المؤمنین مجرد صحیح او هغه رنگم تور افریقا نه څه شو افریقا نه ووم غلام او د سور علی علمیت مالکو حضرت عمر کو نه سړې دا غدر په چوبس کی یا زفان حضرت عمر مطمئن کول اورډر یو ګران کار دی کنه څنګه حضرت عمر مطمئن کول آسان کار دی هغه ډیر سخت گیر سړې و صحیح هغه د سالم سره نظر له مطمئن وې کاج من دی ویل ولیت علیکم هغه ما بیر مومن مقررو نو دې دوی ام ولد بل ورته وی عبد ساعی کوشش کون کے عبد سچے کوشش کون کے عبد لکه یو عبدو د زر ډالرو خپل مالک ورته وی نصفک حرن 50% ته آزاد دی 50% ته آزاد دی اوس 50% دی آزاد دی 50% غلام دی اوس دې به یو رسکار ځان لکې بل مالک لکې داوری کړه دې به یو رسکار ځان لکې او بل ازبا مالک رکھے او دے حق لري چې مالک ته ډیماند وکړي چې زه دا 50% باقی هم غلام نشم پاتې کېدی ما ایویلویټ کا اسو کا ایویلویټ کا راول پوهان خلک نو بس شیرشاه راولي او نثار احمد صحیح نو دوی به وایي چې دا غلام په بازار کې موجوده خاص بل چې دا $150 نو 50% دی آزاد دی یعنی 2.5 نو باقی 2.5 به دیتا تا ادا کی نو دی بیا شي آزاد بشي نو بس د سره معاملې بیا د مکاتب کې چې زکاتونه ورکوي چې زر $2.5 جمع شي چې بس د ابي ته عبد ساعي صحیح ورته عبد ساعي یا د عبد ساعي ویم تصور دار دا تولیکا چې یو غلام له دوه کسانو مشترکو یو غلام تاسو دواړه ان مالکان و یو غلام مشرکو یو ورځ به د خدمت کو بل ورځ به ستا خدمت کو اوس فرید خان وې زما ایسه ته آزادي زما ایسه تا آزادی اوس بګورو داغه حالت ده د عبدالباری چې کاغه مالدار وي هغه ته چې مرګري خو ته مزاد کې احسان ورسره وکړه صحیح شو او کاغه وای چې نه زینا آزادوم نو بیا به فرید خان حالت ته ګورو څه ته وګورو د فرید خان حالت ته وګورو چې مرګري ته غوډواله مشترک وي باقاعده پکاره تا کنسنت پیدا کړل موچوت کنسنت پیدا کړل تا بغیر کنسنت
خپل نظام ملفاید انټنشن دی ته خپل شریک ته نقصان رسول غواړي دې شریک ته څه کې نقصان رسول غواړي خو ته انجینیر سره د میاشتې ډېرې پیسې ګټي او کور دې لا تر اوسه موږ ته خولنه زبردست کور دی لا تر ډوډۍ غو دیو ده کډیو نه ده او کنه غم لاټی نه څنګه څه شرط دې ده کې غلې شته نه یری کړه وته لالي ته نه دا د حکمت غړې ده نو وی چې په دې ټول کلاس کې یو شیخ غلې کړ نو نه وای صحیح نو شریعت اسلامی د فرید خان نه ډیماند کوي چې تر 50% قیمت اوس دغه ادا کړه 50% قیمت عزت ادا کا خو که هغه د عبدالباری هم وس نشته او فرید خان هم هینډ ټو ماوث دی صحیح نو بیا دغه عبد ادم رہے دا عبد ساعی ګرځي څه ګرځي عبد ساعی ګرځي چې بد سره په دې بقایا نیم قیمت کې باید چې کمیونټي وسره زکاتونو کې امدادو کی چې خپل نیم قیمت برابر کی او عبدالباری ته ادا کی او آزاد شي او اخیری مسله کہ اسلام پا آزادولو دمرائی کی دمرا یعنی دمرا ایگر دے دمرا حریص تے پدے چمرے دینی آزاد دیشی عبد دینی غلامی دینی آزاد دیشی چکہ مولا یعنی مالک اگر بطور مسخرہ اقبل غلام تا ہوئے چی انت حرن تا آزادی انت حرن تا آزادی دیکھ اسلام اگر اپنی نشی غستے چی ما قوضی گپ لگو منگو تابا گپ لگو خو منگ گپ لگو دغه شریعت اسلامي هغه څوک مړی او عبد لیدل نه غواړي بس خو څه استاد خپلنا به اختیار خبره وته لکه طلاق پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاث جدهن جد وعدلهن جد درې شی ندي داغه قصد او داغه مسخره قصد دواړه یو شان عمل کوي الطلاق والعتاق واليمين یو طلاق یو نمبرې آزادول بل قسم کول نو قسم کې چې مسخره وکړو قسم ازدان ځکه دا مسخره خبره نه دي دا مسخرو خبرې نه دي طلاق الزن دا مسخرو خبرې نه دي عتاق الزن عتاق من آزادول او په اخر کې بل خبره داولی کا چې اسلام داوم نه انکریج کوي چې جنگي قیدی به خامخا غلام کې بلکې جنگي قیدی لپاره اولیکل چې فاما منن بعد و اما فداء جنگي قیدی سره یا کو احسانو کا set him free for no cost اس شي نه غواړي د سړیا کله چې ماسکو ته تیز ورسي چرته ورسي وين احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع ثم ابلغ ما منا الله تعالی فرمایي چې جنگ کې دنا مخالف فوجي هغه دنا سرندر شته نو الله تعالی فاجره مړوي ما پروټیکشن ورکا صحیح حتی اسمع کلام الله خدان سره په داسې ماحول کې اوساته چې دین خبري اوري چې څه کوي د دین خبري نه ډایرکټ هوته پرېشر نه شي ټول شاو مسلمان شي نه مړ کوم دي دا ته حق نشته دیني قیدمان سو پرېشر نه شي ټول مسلمان شي نه مړوم دي نه مړول شي نه په پرېشر ټول شي مسلمان شه البته په داسې ماحول کې اوساته او داسې طریقې سره هندل کوي چې په خپل یعنی مين متاثر شي چې د باندې افیکټ شي او دته ته وایي چې راستاو د دین خو دا نن چې ما کوم خبر اورل دا خو چرته صحیح الله تعالی حتی اسمع کلام الله الله تعالی وایي ک بیا هم نشه کنوینس صحیح او تی رها کول غواړي نو الله تعالی فرمایي ثم ابلغهما منا بیا داسې مکوا چې قندار کې پرې نه مرګیا ماسکو ته ځان رسوا الله تعالی نه دریا امو خاطر رسې ترغیب رسول ستاسو مواري ده کله لار باندې سو جذباتي پیدا شي مړ دی کی پلار کې اوسو کې موشن پیدا شي هغه به مړ کی نو شریعت اسلامي سو وچ دی او پروټیکټډ کوم طرح سے امو ته سرحد ته سرحد امو ده او نو بس امو ته ورسه حتی ابلغهما امنا مامن وای سرحد ته چلته باندې تور ورسه او روتان باندې مرګ راشي سنبال کې صحیح دا هند ورکی باقاعده څنګه قیام څه کی هند ورکی کیو بل تاسو چې دلته پړ ورته خلاص کوي دا کوي اخو دایم راک یا دا دې الله دې رحمك يا دا واجب پولیټیکلی ډیر لوی دلالت هونه کار دی دا ورته ویو ولدي نغواړي چې دې خو خبر وکړه ما کې اخري خبر وکړه ولواچو سل کورس نه وایي چې ولدي خبر ما دا ورسته
اصل کې دې کې یعنی پولیټیکل ایم وی کنه چې نفرت د خلکو خلاف ډیولپ شي چې ګوره هغه خزم لکلا دا او فلان فلان نو چې پرې خو دا نو چې موږ یې بلکو انجلی خلک وایي چې د دې چې دې د انسانیت د فلسطین خالق چې دې د خلکو سره دې ورونکو سره دغه کې خانه ځکه وشتم دا د انسانیت سیاست مخالف انو یې ځکه موږ وشتو نو اس کا فار فری ایسٹ کے نو دا یو صورت تے او کا فار نو کاسٹ نہ سٹ کے نہیں فری کے نو بیا اللہ و اما فداءن بدل واخلا سو کا بدل واخلا نو دا بدل صورتونه دي یا د قیدی بدل کې خپل قیدی را خلاص کا د قیدی بدل کې خپل قیدی را خلاص کا یوا یا د قیدی بدل کې د پیسو ډیماند وکا قیدی بدل کې د پیسو ډیماند وکا یا قیدی کې د کم فن ماهری داغه نه غفن دکا پیغمبر اسلام غزوه بدر کې قیدیان سره دغه چلو کو ځکه مکی والا خو ډیر تعلیم افتخار کو او مدینه والا غریبان ټول بزګران دا ټول غریبان سو دا بزګران زمینداری کوله او کاشکاری کوله لہذا پیغمبر اسلام او پیژنه مکی والا ټول پیغمبر اسلام کزن سره پیژنه نه پیژنه کنه اوس موږ پیژنه چې شیخ شاه سره پیسې مونږ ته خدای ته پته راکته پټای مونږ ته پته را صحیح نو پته یې کړی دا دې کندار موټر ها دې کندار څنګه موټر نو پیغمبر اسلام ته خدای خپل کزن ټول معلومو چې کم مالدار دی کم غریب دی کم فن باندې کوي کم تعلیم دی ورته کم ډیګری دی ورته فلان نو بل دا ټول چې ورته ناستو نو پیغمبر اسلام ډیر سمایلینګ فیس باندې آیو کزن ته وې وسو مرګریا $10,000 ورکړي نه باندې صحیح اوس هغه دام نشو چې ما سره نشته څنګه خو د پیغمبر کزن دی غي پیژني تاسو وای تاسو سره نشته خبره ده نه کړه اوس کني یادې مونږ ډېر وایي چې پیسې نشته مونږ یې منو مونږ نه منو زوم چې لاوي او کنه دنیا دې زوم چې وایي پیسې نه غواړي مونږ هغه نه منو کله نه اجباري ها صحیح ده کنه ها نو خدا خو سره پیژني خپل عزیزان نو پیغمبر اسلام به وته ته مرګري $10,000 ورکړي خپل پریو ده عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ته یا کا ها یہ تو شی ډیر لري او زموږ ګردانه ریاست ته ټول مسلمانانو ډیر غریبان ډیر بے سهاري دي چې ډریس نشته د چا خو کې پیزار نشته چې په سر باندې لنګوټه نشته د چا د کور چھت نشته چا سره سورلی نشته صحیح زمونږ ریاست ته مملکت ته بیت المال کې پیسې نشته صحیح او کفالت تر ټول امت نو ته بدوره پیسې راکې نه ته عباس رضی الله تعالی ورته یې ما سره نشته یما سره نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې سه دومره ګولډ چې تلې جنگ لر روانه دي نو دومره سیرونه ګولډ تا زما چاچی ته ام الفضل نامه رضی الله تعالی عنها ام الفضل زما چاچی ته تاسو چاچی وایي تر خو دې دا کاشه د مون چاچی وایي یا کاکی وایي یا مونږه اکاته کاکا وایي تاسو اکا وایي مونږه کاکا وایي نو خو دې ته ولا کاکی وایي نه مامي خو ماما خو ته وایي اخو مونږه وایي نه مونږه کاکا او کاکی وایي ماما او مامي وایي نو چې دا کاکی ته دا دومره سیره ګوډ ورکړي دي خو لوی پاند دی او ورته وی چې دا محفوظ ساته کزو واپس رانه راته بیره کې او کزو واپس رانه زما زامنو په تقسیم کې بیا صحیح حضرت عباس رضی الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته من اخبرک یا محمد صلی الله علیه وسلم ودا ته چاوي چې ما سره ورکړي دي کاکیا دور سره مې ورکړي دي وی لیمټ ته معلومه دي دوه سیر دي حضرت عباس په مالدار سره کړل لوی بنکرو څه اخو لوی بنکر سره د عربو مشهور بنکرو صحیح ټول دنیا په قرض کې ولا کوم چې د مارګیج کې راځي ټول دنیا له په مارګیج کې راځي نو ورته یا دور سره راځي دي وتا ته چاوي چې دور دی ما ور کړی وي ما خو بالکل په کور کې تنهایی کې ور کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ځکه حضور خدای پیغمبر دی وتا چې اوس نا کول جبرئیل ما سره ناشته وی جبرئیل ما سره ناشته دی ویلې هغه ته وایي چې د دومره سره ور کړی چې راوته په تنهایی کې خپل خدای خپل زامن نه ولا پټ ور کړی او ورته دا سنبال کا نورته کا بس دا څه بکین یې خجی بس در کوم یو دا طریقه ده چې رهایی صحیح شو پر جنگي قیدی مړول د شریعت کې نشته
چې کوي مړول شریعت اسلامي کې نشته. ها د جنگي مجرم مړول پکې شته، یو د پرزنر اف وار یو د وار کریمینل، د دوړو کې فرق دی. په جنگ کې چې څوک کولډ بلډډ مرډر کوي هغه وار کریمینل وي. کولډ بلډډ مرډر شو کی یعنی مثلا څوک مسلمان سرندر شي صحیح او سرندر شي او د ځان سره ټیم ته بوته ورته کلاس کو پولیس صحیح دا وار کرایم دی. دا څه شي نو دغه سره چې دا حرکت کړی دی کده به حیثیت د وار پرزنر مسلمانانو لاس تراشي دی وجل شي ځکه دا پرزنر اپوار نه دی، دا خو سره وار کریمینل دی، دا وایي جنگي مجرم. نور تفصيلات ببيعه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا حملنا في القرآن زين لغة كان القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا التلاوة ومن علينا وعنها الله